د کومو خلکو چې ماشومان جاړي او سخترین جړه کوي داسې مریضان مال راغلي دي کوټ نه یو ماشوم راغلی 3 ورځې بالکل لګاتار جړل 72 غنټې نو داغي د پاره زی وظیفه در کومه د سورۃ نون د اخرنی آیاتونه دي فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين درې ځل بدوي په ماشوم به مرچوف کی په اوبو به مول چوف کی کپیس کی په پیو باندې بیا به ورسره قرآن مجید کې بل آیت راځي وخشات الاصوات للرحمن دا به په یو سا باندې اوزل وي وخشات الاصوات للرحمن وخشات الاصوات للرحمن بیا به ورپسې درې ځل په دې ماشوم باندې آیات الکرسی وي چې دا یې ور باندې ویله بیا به دې نه بعد واذا بطشتم جبارین دا به په یو سا باندې سور لزل وي دا به ماشوم باندې دم کا او ورسره دا یو بل آیات کریمه دی الیوم نختم علی افواههم په یو سا دا ټول چې ما کم سلور وظایفات کې دا ټول په یو سا باندې چې دا کله په ماشوم باندې ویلي که په دې ماشوم باندې جن وي که په د باندې سوري مسلې که د ذیل مسلې که د جړه مسلې وي د الله په فضل باندې به دا ماشوم بالکل نیغ وي او که چا نشو ویلی نو زموږ پر سکرین نمبر شته موږ سره د رابطه کوي انشاءالله ماشاءالله مولوي صاحب تاسو نور څه علاج کوئ یاره الحمدلله زما خو مهارت ډیر په دې دغه کې دی چې د کوم خلکو اولاد نوي بچي اوس هم چې زما تاسو سره خبرې وشوي نو ما یو څو زنانه راغوښتي دي او الحمدلله د الله په فضل باندې یو زنانه 2 بچي شوي دي زما په دم باندې د یو زنانه یو شوی دی د بل یو شوی دی خو دا زنانه په دې سکرین باندې راوستل ماته مناسب نه ښکاري ځکه زموږ خو کار صوفیانه دی مدرسې سره دین سره موږ تړلي یو نو زه تاسو ته په دې سکرین باندې باقاعده ثبوت خولی شم چې دا ماشوم د کوم ځای دی دا ماشوم د کوم ځای دی او دا الحمدلله الله پاک زمونږ په دم دروها باندې پیدا کړی دی او الله پاک د خلکو له ورکړی دی ماشاءالله الله تعالی اولاد ورکوي مولانا صاحب الله ذریعہ جوړه کړې ده دلته راته داس خسته خسته دوه د ګلونو غونته ماشومان اوخوله چې مولوي صاحب دی لما دمو کو او دی ډیر زیات ګرځېدلی و ما سره په دې باندې رابطه کړې وه زه پېښور ته رالم ما وې زه دا ماشومان صحیح کوم ځکه چې مولانا صاحب ویډیوګانې ما مخکې م ورکړي دي نو ما وې راشه چې دې کې حقیقت څومره دی نو دا تاسو ګورئ دا د ګلونو غونتې 2 ماشومان چې کوم دي نو دا په یو ځای باندې پیدا شوي دي او مولانا صاحب پې دم اچولی دی او الله هغوی ته بچي ورکړي دي مولانا صاحب هغه دم والا بانه جوړه شوګانې ضایع نه وې تلې او دغه شان دی ماشاءالله هر قسمه علاج کوي دا تاسو کتی شئ مکمل سوځولی دي که کاغذونه غونتې ښکاري دا سی حساب کتاب دی په دې ملک پوهه کوي جي یاره دا خو چې په چا باندې سخترین جادو شوی سخترین چې بالکل د خوځېدو نه داسې مریضان دي چې الحمدلله د الله په فضل او په دې شي سره هغه د کټه پاسېدلي دي د کټه داسې مریضان شته چې په هسپتال کې پرتي الحمدلله چې دا ورله ما کړی دلته مې راغوښتی دی الحمدلله په خپلو خپو باندې تللی دی ماشاءالله او داسې نور څه علاج کوئ جي یاره زه خو الحمدلله خپله د قرآن حافظ یم ماشاءالله څومره علاج د قرآن نه ثابت وي باقاعده زما دې باره کې خپله سټډي ده په 24 غنټو کې 2-3 غنټې زه دې باره کې خپله سټډي کوم چې یاره د شوګر دپاره کوم علاج دی قرآن کې علماو فقهاو مفسرینو سره روغ کې دي دغسې د شوګر دپاره دغسې د پالج دپاره دغه رنګې چې څومره مختلف بیماریانې دي لکه کینسر شو خو لکه زه چې څومره مهارت زما ډیر زیات دی نو په جادو کې او په جناتو کې دی وجه دا ده چې نن سبا دا مرض په پښتنو کې ډیر عام شوی دی نو پښتنو کې دا مرض دا ضد او کینه دومره ډیره شوې ده نو د دې وجه نه زما ډیره زیاته سټډي دی باره کې ده او چې هر قسمه مرض وي جادو پچاوي که نه جادو او جنات پیریانو مسلې نو الله به حل کوي انشاءالله زه به حل کوم نو مولوي صاحب دا پیریان هم تاسو تابع کړي د ځان که نه او پیریان خو الحمدلله موکلات مونږ تابع کړي دي موکلات یو پیریانی یو موکلاتي زمونږ علاج چې نن سبا کم دی دا په موکلاتو باندې شروع دی دا ډیر خلک وایي مونږ پیریان تابع کړي دي وایي مونږ پې تعویضونه لیکو او مونږ پې کارونه هم کوو نو دې کې څونه حقیقت دی نو دې کې خو پیری خو که ته تابع یم کې نو دا یو ظلم دی لکه تا پیری غلام جوړ کو که نه شریعت مونږ ته دا وایي چې یو سړی یو آزاد سړی یو آزاد پیری دا غلام کول دا حرام کار دی نو اول خو دا ځان له یو حراموالی یو جرم دی چې ته یو پیری غلام کې او بند کې او پابند کې او په هغه کارونه کې دویم چې دا کوم زموږ معاشره کې زموږ په دې وخت کې کم خلک دا خبرې کوي نو دا هسې بکواس دی دا په زول لګیا دي ماشاءالله او مولوي صاحب دا راته ووایي تاسو نور څه علاج کوئ په دې مې پوهېږئ جي یاره جی زه خو الحمدلله ما تاسو ته وویل چې هر قسم علاج د فالج مریضان الحمدلله دلته په سوونو راځي الله ټیک کړي د کینسر په سوونو راځي دا زنانو کې دننه رسوړی وي دا رسوړول الحمدلله زه یو قسم علاج کوم او دا ما د ډېرو استادانو نه حاصل کړی دی په مختلفو طریقو په مختلفو
دوايانو باندې الحمدلله چې د رسوړه علاج زه وکم ان شاء الله هغه زنانه به په میاشت کې دننه به ان شاء الله ډاکټر نه علاوه به دا ټیکي ماشاءالله او ماشاءالله تاسو کومې مدرسې نه فارغت شوی دی یاره ما خو الحمدلله سبقونه خو ما مختلف ویلي تا د فراغت خبره وکړه فراغت خو د سوکانو کې دارالایمان ورته وي حضرت سید الله شاه صاحب زما شیخ الحدیث دی او زما پیر او مرشد مې هم دی باقي د هغې نه علاوه ما کراچۍ کې سبقونه ویلي دي دا خوا کې زما خپله مدرسه ده چې کومه اوس زه چلوم دغه مدرسه کې الحمدلله ما حفظ کړی دی دور مې ورکې کړی دی بیا تجوید مې نمک منډی کې کړی دی پېښور ښار کې بیا څه درجه وله کراچۍ ته تللي وو بس هم بیا باقي دوره حدیث هم دغلته وکړو ماشاءالله یاره خبره دا ده چې کله د چا ماشومان نه کېږي نو هغه د صرف ډاکټر پسې ګرځي نه پښتنو کې دا حسد او کینه دومره اکثر مونږ وګورو مونږ له مریضان راشي وي اسپتال نه مې 10 ځل علاج کو 20 ځل داسې کس مال راغلی چې هغوی ما 25 लाख روپۍ په ځان لګولي دي او الحمدلله اوس مې ستا دم سره اولاد حمل مې شته تاسو ماشاءالله د مولانا صاحب د علاج باره کې د خبرې مو اورېدې او ټوله ویډیو مو ورسره په دې وجه باندې شریکه کړه چې چاته څه ناڅه فایده ورسي زموږ د ویډیو نه نو بس په دې لږو خبرو به موږ ته اوس اجازت راکوي د الله په امان